بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدقت يا رب العالمين. اول مو د سورۃ الکهف د یو څو فضایل ډېر زیات دي، حدیث کې ډېر زیات راغلي. یو څو سوره مستدرک حاکم کې صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ سورۃ الکهف یوم الجمعة اضاء له من النور ما بینه وبین الجمعتین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس د جمعې په ورځ باندې سورۃ کهف تلاوت کړ، وی الله رب العزت د یو جمعې نه والا تر بلې جمعې پورې د ده لپاره نور وګرځوي. یو جمعې نه واخله تر بلې جمعې پورې د ده لپاره نور وګرځوي. او دغه شان بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی چې کوم ځای کې انسان سورۃ الکهف پوي د دې ځای نه واخله تر مکې معظمې پورې د ده لپاره یو نور وګرځي. او بعضو روایاتو کې راځي چې کوم ځای کې انسان سورۃ الکهف پوي د دغه ځای نه واخله تر اسمانه پورې یو نور د ده لپاره وګرځي. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکهف عصم من فتنة الدجال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې څوک د سورۃ کهف اولنی 10 آیاتونه یاد کړي نو دی به د دجال د فتنې نه بچ شي. او بل حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي من قرأ العشر الآخرة عصم من فتنة الدجال، چې څوک اخیری آیاتونه د سورۃ کهف چې د آیات کې نو دی به د دجال د فتنې نه بچ شي. هغه 10 آیاتونه نو د دې نه نچوړ داره ورته تطبیق به داسې کړي چې اخیري دې سړی یاد کړي 10 او سر کې دې 10 یاد کړي. دجال چې کله د هر څه د دنیا چې دا انتها ته ورسي او عروج ته ورسي زمونږ نه ګیر چاپېره دوه فلسفې ګرځي یا گردش کوي، یو د سوشلیزم په رنګ کې او یو چې د سیکولریزم په رنګ کې. یوه د هغې طریقه دا ده چې هغې مزدوران وغیره را بړکاو کړو، اگر که څه بعضې څیزونو سره څه ښه څیزونه هم تړلي خو بنیادي مقصد چې څه وي اکثر د خلک پیسې ورکوي، نور څه سامانونه ورکوي، خلک په دې باندې راواړي خو شاته دوی پروګرام پروت دي. نو خبره دا ده خو د هغې شاته د هغې انتهایي دا ده چې ستا مقصد خېټه وګرځي، ستا ټول مقصد بس دا خېټه وګرځي او په هغې باندې مزدور طبقه را بړکاو کړه. او بل طرف چې د فرایډې وغیره د هغې چې کومه نظریې چلیږي نو هغه صرف او صرف نفساني خواهشات چې ستا ټول ذهن چې دی د شهوت او ماده پرستۍ قایل شي، بس ته صرف شهوت پسې شي. نو د دې اخري انتها به چې دی هغه مناظر حسن گیلانی رحمت الله علیه فرمایي چې ډنکی کلچر اخري انتها به چې دی دا به حماري تهذیب وي، د خرونو تهذیب. او دغه ټیم به دجال راځي چې سیندانان وغیره دا کم کارونه کوي، ایجادات کوي، دا به دیه په آلاتو کوي او دجال به بغیر د آلاتو کوي. دیه په آلاتو کوي،
د ځمکې نه خزانې راوباسي، تیل راوباسي، یو څه راوباسي، بل څه راوباسي. او دجال به بغیر د حالاتو کوي، ځمکې ته به وایي چې خپلې خزانې رابار کا برابر کوي، اسمان ته به وایي باران ووروه. دوی اوس مصنوعي طریقې سره لږ شانتې باران ووري، یا به ورته وایي چې راووروه راودېږي. دغه مړی خو به حقیقي به نه ژوندي کړي، شیطانانو ته به وایي د دې د مور او پلار په شکل شه، د خاوند په شکل یې شه، دا شه هغه شه، دغه څیزونه به کوي. ټول به بس دغه سیدي هغه ساینس به یې انتها ته ورسېدل ترقي. نو د دې اوس د اصحاب کهف چې دا صورت د چا په نوم باندې ګرځېدلی دی، د هغې تذکره کېږي د څو آیاتونو کې. الله رب العزت فرمایي الله وایي ام حسبت ان اصحاب الکهف، ام حسبت آیا ته ګمان کوې، خیال کوې، ان اصحاب الکهف چې یقینا غار والا والرقیم او تختې والا کانو من آیاتنا دا دي د نښو زموږ نه عجبا عجیبه، دا پکې عجیبه نښې دي. نه داسې نه ده، د الله رب العزت چې دی د وحدانیت نښې د الله عجیبه خو ډېرې زیاتې دي، خو دا خو دی دا تپوس کړی دی، نو بس چلو د دې جواب ورکړه. دا یو څو نوجوانان څوک وایي چې دا یعنی دا د عیسی علیه السلام چې کله رفع اسمان ته وشو، اسمان ته اوچت کړی شو، نو د هغه نه 249 سال بعد د دغې نه واله 249 50 51 دا 3 کاله چې دی دغه بادشاهي کړې وه، او مختلف ځایونه د ده ذکر دي. خو ډېره قریبه دا ده اوسني چې کوم محققین وایي او کوم چې د مسیحي مورخین بعضې وایي، نو هغې د اردن علاقه یادوي، او هلته یو غار دی. په اوسنیو کې د مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله، د مولانا حفظ الرحمن سی وهابي صاحب، مفتی تقی عثماني صاحب، مفتی محمد شفیع رحمه الله، او بعضو نور علماء یا چې دی محقق چې دی زیبیان وغیره، د هغې دا رایه ده چې دا غار په اردن کې دی. ورنه مشهور نورم دی په ترکي کې هم شته، او عیسایانو زیات تر رجحان بیا هغې طرف دی. څو خدای لیکلي خو زیات تر رجحان، چونکې د هغې زړه علاقه وه طرطوس باندې اوس مشهوره ده، او مخکې ورته افس وغیره وي، اوس په طرطوس باندې اوسنۍ نقشه کې وغیره یادېږي. هغې کې یو غار دی، هغه یادېږي. نور هم 2-3 مشهور دي، خو زیات تر خبره دا ده چې دا په اردن کې یو غار دی، او امام واقدي رحمت الله علیه ورته اشاره کړې ده. نور صحابه په دغه ځای عبدالله ابن عباس صاحب وایي چې دغه دی په اردن کې دا. نو بس دغې سره بیا د ده بادشاهي وه. د ده نوم چې دی د عیسایان چې دی مورخین دي دیقیوس وغیره نقل کوي، او د دې چې دی بیا کم جرجیس وغیره د دې چې کم لیکوالان دي مخکې نه تېر شوي دي، هغې دا لیکلي. نو دغه ځای چې د اردن سره یو غار دی، په دغې کې دغه کسان دي، دا دیقیوس او زموږ مفسرین په دیقیانوس باندې یادوي. نو وخت سره نوم بدلېږي، صحیح ده دواړه، بس یو نوم کېدی شي. دیقیانوس بادشاه چې ما تاسو 249 50 51 د دغه 3 کاله حکومت په دغه ځای کړی، او د په عیسایانو باندې انتهایي ظلم چې چا متعلق به ورته پته وه، دی خپله بت پرستو چې د عیسایي مذهب اختیار کړی دی. د فلسطین نه دغه سیز راخورېدل ورو، او د دې چې کوم مذهبي خلک وو هغې به دا دین خوره. نو دغه 6 نوجوانان دي کې مولانا عبدالحمید سواتی صاحب دی چې 6 نوجوانان، او اووم ورسره بیا چې دی په لاره شپونکي ملګري شوي، او اتم ورسره بیا سپي وو، اصحابو کهف چې کوم سپي دا دي لیکي. دا په دغه وخت کې دی موجودو د بادشاه سره، او یا دی دغه علاقه کې او یا د بادشاه سره نوکران 6 کسان دا یا په علاقه کې موجودو او یا د بادشاه سره نوکران. د دې متعلق چې بادشاه ته وایي چې صاحب دی ایمان راوړی دی، او دی الله رب العزت واحد لا شریک مني، او عیسی علیه السلام ته خپل پیغمبر وایي. نو ورته چې ښه د راوغوښتل دربار ته، نو دوی ورته صفا کل عام وایي چې موږ خو الله رب العزت واحد لا شریک منو، موږ الله رب العزت واحد لا شریک منو، موږ ورسره بل څوک شریک نه ګرځوو، او موږ عیسی علیه السلام ته پیغمبر وایو. نو بادشاه به ډېر زیات
چونکې دې ته معلومه وه که په یو تاریخ سره والې چې دې په دربار کې بیا هم ورته معلومه وه په علاقه کې مشهوره وه دا خبره. ایمان صرف د شپږو کسانو نه وروړی، په دې علاقه کې نورو خلکو مشرانو ایمان نه وروړی، بوډاګانو کشرانو کې بل چا نو، کشرانو کې د شپږ کس وروړ، نور بوډاګانو کې بعضې کسانو ایمان نه راوړی، هغوی د خپل ایمان اظهار نه کړو. نو چې کله دې ته وي دې ورته سبا اعلان وکړه چې بیا دې سزا ورکوله، خو چا ورته ووایي چې صاحب دا ډېر ښکلي نوجوانان دي، دا سزا مه ورکوله، مهلت ورکړه. دې تاریخ ورکړه چې پلانکي وخته پورې که تاسو د دې خپل دین نه ونړېدې نو بیا به تاسو له سخته سزا درکوو. بیا دې لاړ په لاره ورسره یو شپونکي ملګری شوي دی، غار ته تللی دی، هغې پسې بیا سبا وایو انشاءالله العزیز. ام حسبتا آیا تاسو ګمان کوئ ان چې یقینا په خبره دا ده اصحاب الکهف چې غار والا والرقیم او تختې والا. اوس دا رقیم دا ځان له خلکو کوم دا خلکو خبرې ته لږ ذهن بوځئ، په ځان باندې بوج مه راولئ بې وخته هسې. والرقیم امام بخاري رحمه الله او بعضې کسانو بعضې مفسرین دا رایه ده چې د رقیم ځان له یو جماعتو لکه امام بخاري صاحب اشاره کړې ده په حدیث ته، هغه 3 کسانو سره چې کوم 3 کسان په غار کې بند شو او بیا ورپسې ګټه ولګېد او یو یو ورته خپله دعا وسیله کوله چې ما د مور او پلار خدمت کړی و، ما د زنا نه ځان بچ کړی و، پلانکي ټیم کې دا ده، هغه راخله کوله شو دوی چې اصحاب الرقیم دغه دي. بعضې علما وایي چې رقیم معنا چې ده نو دا مکتوب دی په معنا د مرقوم سره، دا لیکلی شوی، نو دا مطلب دا دی چې د بادشاه چې کله دغه خلک را معلوم کړو د دې په دغه ځای باندې بیا یو تختې ولګولې چې دې دوباره کله مړه شو چې دې ځای کې پلانکي کسان او دومره وخت پس دې را ژوندي کړي شو، نو دا والرقیم نه مرقوم مراد مکتوب لیکلی شوی. و عیسایان بعضې مورخین او زمونږ بیا چې کوم اوسني محققین او بعضې مفسرین هغې دا وایي چې د رقیم نه مراد دا دغه علاقه وه، دغه د چې کومه نږدې علاقه وه، نو بعضې احتمالات پکې صحیح کېږي وغیره. ام حسبت آیا ګمان کوي تو ان اصحاب الکهف چې یقینا صاحبان د کهف یا یقینا غار والا والرقیم او تختې والا کانو دا من آیاتنا د نغو زمننا یعنی د نغو د توحیدنا د دلائلو د توحیدنا عجبا عجیبه خبره ها از په هغه وخت کې اسم دا اس چې کله داخل شي کاکا دا د اسم ضرب وغیره د کیسې اس په هغه وخت کې اول فتیتو چې رجوع کړله زلمیانو الی الکهف غار طرف ته، چې رجوع کړله زلمیانو نوجوانانو پناه ونیسله نوجوانانو الی الکهف په غار کې، فقالو نو دوی ویل چې کله کار کوي نو بیا به د خدای نه سوال هم کوي که نه، ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړې موږ ته من لدنکه د خپل جانب نه رحمتا پوخوالې کلکوالې. خبره دا ده چې ایمان خو د مشرانو هم راوړو نو دا لاړ پکې ولې دا نوجوانان دي ولې د ایمان اظهار وکړو، نو چې کله په پیغمبرانو باندې یا په دنیا کې انقلابي قدم اوچت کړی نو دا نوجوان طبقې اوچت کړی. مولانا حفظ الرحمن سیوهاوي صاحب رحمه الله تعالی رحمته واسعه هغه هم دا لیکلي دي چې په اسلام ته نور هم چې څومره ادیان دي هغې ته ډایرکټ په ډایرکټ مشر سړی دا په ګرانه راغلی دی، ځکه چې عادت اریوسیز دا د مشر هغه رګونو ته پوره وررسېدلي او ده پکې یو عمر تېر کړی دی، پکې عادت شوي، او نوجوان چې د هغه پوره رګونو ته نه وي رسېدلي هغه په دې کار کې پوه شوي نه وي، نو د هغه راوړل دا اسان دي. د دې وجې اهل باطل چې دي هغې نن زموږ نه مشران نه ګمراهه کوي، هغې ستا کشران طبقه ټوله واړول ته وګوره ته به وایې چې دا کلک مسلمان دی او ویښتو ته بیا وګوره بیا به تا ته پته ولګي، ته چې وایې چې د پلانکي خلاف مې غټ کټ ایټم بم تیار کړی دی، ته چې وایې د پلانکي خلاف مې دومره کار کړی دی، ستا نوجوان نسل د هغه تابع دی، ذهني د هغه غلام دی، ته ورته که میزایلې سیټ کړې او که ته ورته هر څه سیټ کړې، دی چې دی لاس ته بنګړې اچوي ولې د انډیا په پلانکي فلم بیا پلانکي نه دی اچولی،
دې چې دې وړوکې شانتې سپوټې ځان نه را پیدا کړې ولې پلانکې چې دې هیرو دی هغه هم سپوټې چوري کړي دې چې دې د هندوانو په شان سلام کوي خپل سلام نه کوي د هندوانو سلام کوي لاسونه هم د هغې په شان خوځوي د هغې په شان په تندي باندې خال هم ځان له ولګوي ولې پلانکې کړي دي موږ ذهني طور غلام یو د هغه خلکو چې موږ ورته خپل دشمنان وایو د دنیا په اعتبار سره ورنه د دین اعتبار خو موږ ورزولې دی شاته او موږ دومره غلامان یو چې نیکان پکې راوایي مړه ښه ده حمله به پرې وکړو نو پلانکې به راولو ډینګرې به ځان ته به په نکاح وایي هنده به ځان ته په نکاح کې هغې سره خو نکاح هم نه کېږي اهل کتاب خو هم نه دا ذهني صرف غلامي درته یم چې غلامي دې ذهن ته رسېدلې ده دې سر ته رسېدلې ده چې نن زما او ستا مثال په طور که خبره د جهاد پورې هم ځي نو هغې کې هم د خلکو تصور دا دی دې سطحې ته رسېدلې دا ذهني غلامي دا څه دا چې ما تاسو یې حمار تهذیب مولانا مناظر احسن ګیلاني رحمه د خرونو تهذیب دغې سطحې ته ورسي چې د انسان مقصد صرف خېټه او شهوت وګرځي دا معاشره دغې طرف ته روانه اکاړو دغه الله دې معافي وکړي خلک مثال په طور ستا 10 روپۍ آمدن دی د هغې مطابق کار کوه آمدن 10 روپۍ دی د خلکو سوچ چې دی عدد 100 روپو کارونه کوي دا خو د اسلام هم خلاف دی اسلام دا شی نه خوښوي اسلام چې دی بې تکلفه زندګي خوښوي دا موږ چې دی په تکلفاتو کې اخته وي ځکه رانه غم خادم پاتې دا ملګري تپوس هر څیز رانه پاتې د یو بل نه لرې تختوبهي که دې سیز له خوا راورځي نو دونه به دې پیسې لګي که دې چا تپوس راورځي دونه به دې پیسې لګي که دې ځای کې دا کار کوي دومره به یې پیسې لګي نو چې زندګي تکلفاتو ته وړېدله نو بس موږ د یو بل نه لرې تختو الله دې مکو اسلام تکلفاتو زندګي نه خوښوي نو خبره دا ده چې نوجوان نسل چې ستا سم وي بیا دا ته وګوره د ترکي خلافت چې غورځېدلی دی هغې کې لویه وجه څه وه دې په څه باندې خراب کړو دا حکومتونه چې پرېوتي دي ځای په ځای خلکو اعلانونه کول چېرته چې دی دا لوی لوی چوغې چې اچودي او دا جدا کېدو ځان دی د حکومتونو بیا یې په وړو وړو څیزونو رضا کول دا په څه باندې خراب شوي دا هم په دغه شهوت کوم چې د انسان شهوت دی په دې باندې ټول خراب کړو الله دې وساتي نو از اول فتیتو په هغه وخت کې چې پناه وایستله رجوع کړله نوجوانانو زلمیانو الی الکهف غار ته فقالو نو دوی ویل ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړې موږ ته من لدنکه د خپل جانب نه رحمتا رحمت وهیئ لنا ای کلکوالی راکړې وهیئ لنا او سوکی وهیئ لنا من امرنا رشدا وهیئ لنا و پراخه کی زمون د پاره من امرنا د معاملې زمون نه رشدا هدایت او استحکام زمون په معاملې کې زمون د پاره هدایت او استحکام چې دا راځي چې پراخه کې دا راځي زیات کی یا اسباب د هدایت زمون په معاملې کې پیدا کی فقالوا نويلي ربنا اے رب زمنگا آتنا راکلی منتا من لدنک دخل جانبنا رحمتا رحمت وحیئ لنا او براک زمن دبارا من امرنا پا معاملہ زمن کی رشدا ہدایت اے پا معاملہ زمن کی اسباب دا ہدایت برزے کم کار کے دا اللہ رب العزت نہ بور سر سوال کے جو خدا پاک دانے کا عمل میں قبول کے سبب ہے خدایا دانے کا عمل میں قبول کے اسنا چتوے بس خو رسیدلی موغنے کا عمل کی دیا خو دے خورا شنو کار بلی بیا خرابی و یا غالبو کنا مور ته وی چې صادر را ک دوتانو پسې د مو یادو ورته چې بچی رو به نړې دا لار چاکار نه مزه و یا ورته چې نظیر وړم کا وی دا ټول خلک دوتان وړي نو کمار وړو زه نشم وړم ما کې څه چلې یا ورته چې صحیح ده دې براونه د خاطر دی ولاندې صادر خو کړي یو د نر زوی په راغلي دی هغه د صادر پټ کړي چې صادر پټ کړي دک شامپور د تلې مور ورته بچي وی تلې د توتانو پسې وی او به د صادر بچیا تلې د ایمان سره ویرالي به ایمان بچیا نو خبره داسې ده اسنه چې ته وی چې به قبول شو د عمل می قبول شو پای کې غرور کې تکبر کې حسد کې کینو کې ریا کې هغه عمل چې تباہ او برباد شي الله دې دغه نو ساتي نو د الله نه بسوالم کې خان الله نه بغواړي چې خدای د عمل می قبول کړي فضربنا على آذانهم بس من واجه
په وګونو د دیو باندې خوب یا اوټا پاول وګونه د دوی عبدالسلام شیخ صاحب چې اون ټاپول وګونه د دوی نو مراد ته دا دی چې په ډوب خوب کې ورواچول خان فضربنا على آذانهم خوب ور بس وروان چاو على آذانهم په وګونو د دوی باندې خوب فی الکهف بغار کې سنین عددا سنین سوکالا عددا شمیر دی شوی د شمیر یو سوکالا خان الله رب العزت فرمایي چې دا مولوا چې نو څومره کالونو وروستو بیا را روان دي تقریبا 309 سال ثم بعثناهم بیا را پاسول دیو لرا لنعلم دپاره دي چې مشاهده وکړو څرګند کړو ایو الحزبین چې کوم یو جماعت د دیونه احصا خشمیر کړی دی خشمیر کوي خیادوي لما هغه لبسو امدا چې کومه موده دي تیره کړې ده لما هغې مودې لره لبسو امدا چې دي هغه موده تیره کړې ده په غار کې الله رب العزت فرمایي بیا هم راویښ کړه دوی لره دپاره د دې چې موږ معلومه کړو خلکو ته وښایو چې بهی کومه ډله چې دا دی کومو چې دي د چا د وجې غار ته تللي یا دا کوم چې په غار کې دي چا ته ډېر علم دی څوک په دې باندې پوهېږي چې موږ دي په غار کې څومره وخت تېر کړو نو بیا باندې نه انشاءالله سبا به چې دي خپل دلایل هم وي او سبا به وي هسې دې ځای پورې یو څو خبرې ثابتې شوي یوه خبره دا ثابته شوه چې کله ستا ایمان په خطره کې نو بیا هجرت لازمي دی ښه ایمان تاوان ته به ځان نه ټینګي بیا به هجرت کوي د دې وجې دجال خبرو کې هم راځي چې کله دجال راځي درې ډلې به شي یو به وایي چې دا سیاسي مسلې دي موږ په دې کې کار نه ساتو دا سیاسي خلک پوه شو کارونه پوه شه نو هغوی به هم په دې فتنه کې را مبتلا شي دویم نمبر به هغه پسې خود به خود روان شي او دریم نمبر چې دی دا لومبی چې کوموي وي چې سیاسي خلک دي یا موږ خپل کورونو بال بچ خیال ساتو وغیره دا جنګ جګړې موږ نه کوو دا خو چې دی نو دا هسې دهشتګردي ده یو څه بل څه نو دا کیسه چې دا د عجیب اخته شي او دریم نمبر ډله چې کله کومه چې د دین وتښتي لرې لاړ شي دغه خلک چې دی دا به بچ شي دغه خلک به بچ شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که دجال مخې له هم درشي صورت کهف ووایي تاسو به ترې بچ شي الله یې توفیق راکړي نو یو خبره دا ده چې کله د ایمان ته خطره وي نو هجرت بیا لازمي دي او دکه شان دا دویمه خبره د دې نه دا معلومه شوه ګوره 309 ساله د ټوټي ته خپله پته نه وه چې د اصل د هر څیز حقیقت او حقایق چې دا چاته معلوم دي دا الله رب العزت ته بل چاته معلومات نشته بله خبره ته دا ثابته شوه چې ګوره دې 309 سال بعد یا کم و زیات وغیره وروسته به تفصیل راشي وغیره 309 سال بعد دې الله رب العزت راپاسول نو الله رب العزت دا مړي بیا دوباره چې دی راژوندي کولی شي بعض بعد الموت ته ثابت شي ښه الله رب العزت به دا مړي بیا راژوندي کوي دا په هغې باندې دلیل دی الله رب العزت تېره ده پوه او سمجھ رانیسي